الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. مونږ چې د مسایلو کومه سلسله شروع کړې ده نو نن د هغې دویم نشست دی. اول نشست کې مونږ یو څو مسایل مختصرا عرض کړي وو او بیان کړي وو. نن به هم مختصرا یو څو مسایل چې دی هغه بیانو. نو د ننني نشست اولنۍ مسله دا ده چې یو سړی دومره په قلاره په مانځه کې دومره په قلاره قرت کوي چې د خپل اواز په خپله نه اوري. نو د دې څه حکم دی؟ آیا مونځ کېږي، مونځ صحیح کېږي یا نه صحیح کېږي، یا د ده په مونځ باندې به د دې څه اثر پرېوځي؟ نو په دې مسله کې د فقهاو چې د هغه اختلاف دی. بعضې فقهاو په نسبت باندې د ده مونځ چې دی هغه صحیح کېږي او بعضې فقهاو په نسبت باندې د ده مونځ چې دی هغه نه صحیح کېږي. هغه وایي چې کم از کم دومره په داسې مقدار او په داسې انداز سره قرت پکار دی چې کم از کم دی په خپله واوري. او دغې دویم قول ته شیخ الاسلام او مختلفو فقهاو چې هغه ترجیح ورکړې ده. لہذا چونکې دا مسله د عبادت سره تعلق دی نو احتیاط دا دی چې مزګزار په داسې انداز باندې چې دی هغه قرت وکړي چې کم از کم چې دی په خپله واوري. او دویمه مسله هغه دا ده چې د تکبیر اوله ثواب چې دی هغه تر کوم وخته پورې چې دی هغه حاصلیږي. نو په دې مسله کې هم د علماو مختلف اقوال دي، خو صحیح قول دا دی چې یو کس د امام سره د اول رکعت د رکوع پورې شریک شي، یعنی یا خو د اول نه شریک شي، امام نیت وتړو او د سره هم نیت وتړو، نو بالاتفاق چې دی هغه دته د تکبیر اوله ثواب حاصلیږي. خو اوس چې مقتدي د امام نه پس د ثنا نه پس یا د سورې فاتحې نه پس یا د رکوع نه مخکې اقتدا وکړي، نو دا صورتونه چې دي دا اختلافي دي. په دې صورتونو کې اختلاف دی. نو په دې صورتونو کې صحیح قول دا دی چې که د رکوع پورې شریک شو او امام سره په رکوع کې شریک شي، نو دته چې دی بیا هم د تکبیر اوله چې دی هغه ثواب